یو خوا پښتو بل خوا جانان دی زه د پښتو مزه شلوم جانان لزم اے د رڼا ملګرو رڼا له راغلی اخر اے د وفا ملګرو وفا له راغلی اخر دلته کنځل نشته رد بد ویل نشته عزت کول نشته پګړۍ شیندل نشته د کوزدر ادینزي جمګو ګیرو محمد اقبال روغانی سره د خپل خاندان د غړو او ملګرو د پاکستان پیپل پارټۍ نه د مستعفي کېدو او پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. په دې سلسله کې جمګو ګیرو کې د په حجره کې تابع شوی دستوره چې پکې د ګیرو او خواوشان نورو کورونو ګڼ شمېر کسانو شرکت کړو. د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پښتونخوا نائب صدر بیرسټر عطاالله خان ادینزی حلقه پی کې 16 ادینزینا مسلم لیگ نون نامزد امیدوار بیرسٹر زید اللہ خان مسلم لیگ نون تحصیل ادینزی صدر داؤد خان ایگزیکٹو کمیٹی وائس چیئرمین پرویز خان یونین کونسل تازهګرام صدر زاهد خان سوشل میډیا انچارج اسامه باچا او نور په وړاندې ټوپۍ په سرولو سره محمد اقبال روغانی د پاکستان پیپل پارټۍ سره د خپل سلويخ کال ملګرتیا د خاتمي او مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان صدا سے وکړو. 45 سال ما په یو پارټۍ کې تیر کړي دي چې هغه پاکستان پیپلز پارټي وه او په هغې کې مونږ په حیثیت د یو ورکر کار کړی دی او هغو لم چې کوم دی نو داسې موقع نه ده ورکړې چې هغو چېرته د خفګان اظهار کړی دی. بس د څه وجې نه چې کوم دی نو حالات بدلیږي ټایم په ټایم بدلیږي د هغې پارټۍ نه زه نن د خپل د ځان او د خپل خاندان سمیت کناره کشي کومه خیر آباد ورته وایم او په پاکستان مسلم لیگ نون کې شاملېږم. محترمه دا یو ډېره ترخه پیاله وه ما تا ته ویلي وو چې دا د زهر ګوټ کومه خو تا راته ووایي چې نه انشاءالله چې دا به د زهر ګوټ نه وي دا به انشاءالله ابي زمزمي او یا به شهدي الله دې وکړي چې دا ابي زمزم هم شي او شهد هم شي. بهرحال انشاءالله اقبال مخکې راغی نور کله څو ورځې پس را روان دی او انشاءالله زمون مشر ستاسو مشر د دې علاقې مشر تاجبر خان چې هغه نن په دې موقع نشته زه د هغه ډېر سخت کمی محسوسوم خو د هغه دعاګانې زما سره شامل دي. انشاءالله چې هغه راشي بل پروګرام به ډېر په های سطح کوو کېدای شي چې هغې له صوبایي لیډر راشي مرکزي لیډر راشي او په دغه بله غټه حجره کې یو غټ پروګرام و. خپلې خبرې خپل تقریر په یو دوو مصرو باندې ختمول غواړم. یو خوا پښتو بل خوا جانان دی حیرانه دا یم چې د چا په طرف شم. یو خوا پښتو بل خوا جانان دی زه د پښتو مزه شلوم جانان لزم. دستورې ته په خپله وینا کې د حلقه پی کې 16 مسلم لیگ نون نامزد امیدوار بیرسټر زید الله خان تحصیل صدر داؤد خان او ریټایرډ پرنسپل رهایی شاه او نورو محمد اقبال روغانی او هغه خاندان د مسلم لیگ نون کې په شمولیت مبارکۍ ورکولو سره مکمل مرستې یقین ورکو. وینا کوونکو زیاته کړه چې د روان الیکشن په نتیجه کې به د پاکستان د ترقۍ علامت نواز شریف وزیر اعظم وي او صوبه کې به هم د مسلم لیگ نون حکومت جوړیږي. دوی ویل چې د ملک د ترقۍ دپاره د نواز شریف صوبه او خصوصي توګه ملکن ډیویژن د ترقۍ دپاره د امیر مقام او هغه په مرسته د انجینیر فیض الله خان په کوششونو ادینزي کې د بجلی او ګیس په شمول نورو شعبو کې ترقیاتي منصوبو روان کارونه لکه د نور ښکاره دي. دوی په ولس زور ورکو چې د ادینزي د نورې ترقۍ دپاره په 8 فروری لکه د زمري شیر له ووټ ورکړي او د بیرسټر زید الله خان کامیابي یقیني کړي. د بیرسټر زید الله خان وینا وه زه استاد ته هرکلی وایم استاد او د هغه ملګري د هغه ټول خاندان ته زه هرکلی وایم په دې پارټۍ کې
زه وایم چې دا یو ډله ده زموږ دپاره او دا ډېره د فخر خبره ده چې موږ ته داسې مشران دا زموږ سره شوه، موږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې. زه د خپلو مشرانو د پارټۍ مشرانو په ما باندې دا اعتماد دی چې زه د پوسټ ته الاؤډ کړم، زه ودرېدم دې ته. زه به امید لرم چې زه ستاسو په امیدونو باندې پوره راشم. زه به خپل کوشش کوم انشاءالله. زما د مشرانو یو ویژن پاتې شوی دی، ټولو زما د نیکه د وخت نه والا، زما والد صاحب چیرمن صاحب دیو ټولو خپله منډه والې علاقې له مونږ هر وخت دا غرض وي چې مونږ په علاقې کې څه بهتري راولو. انشاءالله زه امید لرم چې خدای دومره اعتماد را باندې دې مشرانو وکړو، خدای به دومره ځای راکوي چې زه به په دې کې وکړم، خپل خدمت به وکړم، کار به وکړم. دې نه وړاندې د محمد اقبال روغاني لخوا پروګرام ته پر راتګ د میلمنو درون استقبال وشو. محمد اسرار، خیبر نیوز، جنګو ګیرو، کوزدر.